فرمایلو یو سړی به راشي نبی علیه السلام وی علی رقبته او د هغه په سټ باندې به ووخ پروت وي ووخ په سټ پروت وي او دا ووخ په غړمبار کوي اوازونه به کوي دا ووخ په د سټ د پاسه پروت وي هوې د نه به ناري وخي نبی علیه السلام فرمایي زما نوم به علي چې یا رسول الله اغیثني اے د الله رسوله زما امداد وکړه یا رسول الله اغیثني د الله حبیب امداد مې وکړه وی سټ باندې به اوخ پروت یو را روان وي وی چې زه ورسره مخامخ شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته تقریر کوي وی زه به ورته وفرمایم چې لا املک لک شیئا نن ورځ زه ستا د هېڅ شي مالک نه یم نن ورځ زه ستا باره کې هېڅ نشم کولی ما تا ته ویلي و چې ماله به په داسې حالت کې په مخه نه راځې چې ګورې په تا پردې حق پروت دی ګورې ماله به داسې حالت کې مخې له نه راځې نن دې زه ستا امداد نشم کولی وی بل به راشي په سټ باندې به یې غوا پرته وي غوا ناري به وي او په سټ د پاسه به یې پرته وي نبی علیہ السلام فرمائی ما ته به بیا ناری کې چې یا رسول الله اغیثني زه به ورته بیا وایم چې لا املک لک شی نه ما تا ته ویلي و چې ماله به په داسې حالت کې نه راځي داسې شمارل وی په چا به سره زر او سپین زر د پاسه پراته صامت شیزونه بې اوازه شیزونه به پراته او دا به په سټ پراته او دی به را روان یو ما ته به ناري وي چې اغیثني یا رسول الله دې ته نن مه خوشحالېږه ښه نن چې دا خوړ دا سلیپر را روان کړي او دا لرګي را روان دي که نه دا لرګی چې دی خوړ کې نن را روان دی دا د چا د کور درشل را روانه ده ښه دا د چا د کور ور را روان دی ښه دا د چا د کور پرده وه ښه دا د چا د زنانو پرده وه ښه دا هغه نن را روانه کړې ده دا داسې نه ده چې موم او رالی ږدی ښه چا چې کوم څیز اوچت کړی دی اقا سیز به په سټ پروت یو په میدان محشر کې به حاضري کوي ښه دا سلیپر به دې په اوږه پراته ښه دا صندوقونه به م په اوږه پراته چې کم شی م راوچت کړی دی د علماو نه تپوس وکئ ښه دا څیزونه چې نن راونیسئ ټیک ته ستا د کور په مخه راغې تا وموندو دا به ځان سره کېدی د دې به اشتهار کوي ډېره موده به لګیئ چې ما ته یو صندوق میلاو شوی دی دا نښې دي دا د چا دی څومره علاقه چې متاثره شوې ده تقریبا د یو کاله پورې به د دې اشتهار کوي ښه دا اشتهار به کوي چې مالک کې پیدا شي هغه ته به یې حواله کړي دا خو ډېره غټه ذمه داري ده دې ته مه خوشحالېږئ ښه یو کڼ کې ته مه خوشحالېږئ څه څیز د سره پردې پروت دی دا به م په سټ پروت یو په میدان محشر کې به حاضري کوي دا خو ډېر غټ د امتحان ټیم دی د ازمایش ټیم دی دې کې غټ خیال کوئ خلق لګیا دی د خلکو کورونه صفا کوي چرې به پکې سره پراته چرې به د زنانه مندرۍ پرتي چرې به یې پیزار پروت دا د هغې مړو امانت دی ښه دا د هغې غمزدو امانت دی ښه دا د هغې مصیبت زدو یو امانت دی زموږ په لاس دی ښه پرون صفایۍ کې پکې طلبه یو کور کې سره زر او کالي وموندو تاسو به لیدلی